بسم الله الرحمن الرحیم. نننی کوم لیکچر چې دی دا په ګیسټرایټس باندې دی چې ګیسټرایټس څه شی دی او ګیسټرایټس علامات سری ګیسټرایټس موږ ډایګنوز کوو او د ګیسټرایټس کاز سری او سره د ګیسټرایټس علاج سره په دی باندې ځان پوهه کولن د ګیسټرایټس ته وي د معدې سوځیدا هم پښتو کې ځکه موږ چې وایو معده سوځي صحیح شو معده سوځي معده درد کې دي ته څه شوی ګیسټرایټس صحیح شو ګیسټرایټس ډیفینیشن انفلیمیشن اف دی لینینګ اف دی سټمک کم زمونږه د معدې کم لاین چې دی معده کې چې د کم خصوصا کما انټرنل لاین چې زمونږه د معدې ده میوکس ممبرین چې کم دی میکوسل لیر چې دی صحیح شو دا څه شي د ډیمیج شي په دې کې انفلیمیشن وشي دغه تسوي دغه لاینینګ انفلیمیشن تسوي د ګیسټرایټس وي زمونږ د سټمک کم لاینینګ چې دی کما پرده د دندنې کما پرده چې ده په دې کې چې انفلیمیشن وشي دغه انفلیمیشن تسوي ګیسټرایټس وي صحیح شو سیمټم د علامات سری مونږ ته پته سره لګي چې د مریض ته ګیسټرایټس ده پته بده دی نه لګي چې برنینګ پین ان یور اپر ابډامین مونږ وایو زمونږ معده چې ده په دې باندې درد راځي او د معده سوځي دا څه شی دی دا د ګیسټرایټس یو نښه ده یو علامات دی صحیح ده وسره پولنس ان یور ابډامین مونږ لږ شان خوراک وکړو معمولی شان خوراک وکړو د هغې نه بعد زمونږ د خېټه د معده چې دی دا وپړسېږي 2-3 اونۍ وکړي بالکل ته به چې دا خېټه مې پوکاڼۍ ده داسې وپړسېږي بیا نور خوراک نه شي کولی مسلسل دته د معده او د خېټه چې دی دا ډکه ډکه ښکاري ټیک ده دی بل علامات دی برنینګ اینډ پین ورس آر بیټر ویت ایټینګ کله چې مونږه خوراک وکړو خوراک د خوراک نه ډایرک بعد مونږ ته دا تکلیف سیوا کیږي معده سوځي او د معدې درد سیوا کیږي یا چې کله مونږ خوراک لږ شان وکړو دا ټیکي ګزاره عارضي طور ګزاره کیږي خو چې کله سړی بیا لږ نهار شي نو دا تکلیفونه څه شي دته سیوا کیږي بل چې د نازي ان ومیټینګ دی مریض ته څه شي کیږي دته زړه کچا کچا کیږي خلک وایي زړه راته کچا کچا کیږي بالکل ټیک د خوراک ته زړه نه کیږي زړه کچا کچا کیږي الټي هم نشم کولای کله نه کله الټي هم کیږي خو زیات درد د کنډیشن چې د نازي د زړه کچا کچا کیږي ټیک ده خاطر دی وجې سری مطلب چې د علامات دي دا به مونږ کېراله مونږ ته پته ولګېده چې مریض ته ګیسټرایټس دی خو دا ګیسټرایټس کیږي د سوجینه چې مطلب مونږ ته هغه وجونه ځان بیا بچ کو چې مونږ ته نه کیږي ټیک ده بیکټیریل انفیکشن یو بیکټیریل انفیکشن د دې وجه ده چې هغه ایچ پایلوري هلیکوبیټر پایلوریک دا هغه جراثیم نوم دی چې هغه څه کېږي کم زمونږه میکوزل کم لیر چې دی څه کوي په دې کې چې کم میوکس سیکریټ کوي کم سیل لګېدلی ټیک شه هغه څه وکړي هغه ډیمیج کړي دا په دقه کې ګوتې وهي او دقه خرابوي دغه سیل چې کله هغه سیل خراب کړي هغه ډیمیج کړي نو ظاهره خبره ده چې کومه میوکس ممبرین دي کم د اسید خلاف چې کم کار کوي کم لیر چې جوړیږي ټیک شو هغه دا ایچ پایلوري چې دی هغه ډیمیج کینو چې هغه ډیمیج کینو بیا میوکس نه سیکریټ کیږي چې میوکس نه سیکریټ کیږي نو اسید چې راځي هغه زمونږ په سکیږي زمونږ د معدې سره لګي نو چې د معدې سره لګي نو الته څه شي کیږي الته انفلیمیشن جوړیږي چې انفلیمیشن جوړیږي نو زموږ په معده درد راځي او سره زموږ معده سوځي ټیک ده بل چې دی ریګولر پین ریلیور یوز هغه ادویات هغه دوايانې ریګولر استعمالول پین کلر کم دوايانې چې موږ د دردونو لپاره مسلسل میډیسن د ډېرې مودې نه یا ریګولر موږ استعمالو هغه هم څه کوي مونږ ته ګیسټرایټس جوړوي په هغې کې کومه دي پای کې یو انسیډ دی اسپرین دی او بروفین دی صحیح شو انسیډ کومه چې هم موږ د زیاتره خلک د غاښ د درد لپاره استعمالوي صحیح شوه نان سټیرایډل انټي انفلیمیټري ډرګ دی صحیح وه وسره اسپرین دی کوم چې ډسپرین وته وایو صحیح ده او ایبروپین کوم چې بروپین ارینیک په دې نوم باندې راځي دا چې مسلسل استعمالي دا څه شي کوي دا هم مونږ ته ګیسټرایټس جوړوي اگزیسیو الکوهل یوز مسلسل یو سړی د ډېرې مودې نه شرابي دی شرابي صحیح شو چې کوم سړی شرابي د ډېرې مودې نه شراب استعمالوي هغه شرابي ته هم څه شی کېږي دا ګیسټرایټس کېږي سټرس چې مسلسل یو سړی د سټرس شکاري مطلب هغه مسلسل سوچونه کوي فکرونه کوي او په دې دغه سوچ فکر او په دغه کې ډوبي دته هم څه کېږي دته ګیسټرایټس کېږي صحیح شوه اټومیون ډیزیز هم د دې کاز دی اټومیون ډیزیز کله چې زمونږه خپل قوت مدافعت کومه چې زمونږه په جسم کې د فوج کار کوي یو سیستم دی یو نظام دی چې امیونټي سیستم ورته وایي هغه خراب شي په هغې کې مسله پیدا شي د هغې مازغه چې کومه دی دا الټه شي مطلب خپل او پردی بیا نه پیژني دوست دشمن نه پیژني هغه بیا کوم میوکس کم لیر چې دی دا څه شی کوي دی کې چې کوم سیل لګېدلی کوم چې میوکس سیکریټ کوي هغه سیل څه کوي وجني هغه هم ختموي هغه کیل کوي نو د هغې وجې چې کله هغه کیل کوي نو بیا هلته میوکس نه سیکریټ کوي چې میوکس نه سیکریټ کوي لازمي خبره ده زموږ په معده کې به څه شی کېږي انفلیمیشن جوړیږي نو دا اټومیون ډیزیز هم د دې کاز کېدی شي ټیک ده
وسره بیا مونږ د دې ډایګنوسس په کومه طریقه باندې کوو. ډایګنوسس مونږ کوو یو ایچ پایلوري پس نمبر ایچ پایلوري کوم ټیسټ چې دی هغه مونږ پیشنټ ته لیکو چې مطلب دته ایچ پایلوري شته که نشته. چې ایچ پایلوري به ایچ پایلوري مطابق ټریټمنټ کوو. صحیح شو. ایکس ری اپر ډایجسټیو سیستم مونږ د کوم معده چې دی د دې څه شی کوو د دې ایکس ری کوو چې زخم چیرته دی په کوم ځای کې دی او په کوم کنډیشن کې دی. صحیح شو. سره انډوسکوپي طریقه کار دا دی چې یو پیپ شان دی او ټیوب غونډه کې د هغې په سر کې کیمره لګېدلې هغه مونږ د مریض معدې ته چې کوم دی دې ته انټر کوو. د هغې په ذریعه په سکرین باندې بیا مونږ ته د هغه معده ټوله ښکاري چې مطلب په کوم ځای کې مسله ده کوم ځای کې زخم دی کوم ځای کې السر جوړ شو دی مسله په معده کې څه ده. نو انډوسکوپي هم د دې ډایګنوسس دی. اوس مطلب سړي ته ګیسټرایټس دی نو د ګیسټرایټس علاج بیا مونږ په کومه طریقه باندې کوو. ټیک ده. نو په علاج ځان پوهیو. اوس د ګیسټرایټس لپاره مونږ دوه قسمه علاج کوو. یو علاج چې کومه دی د هومیوپیتي دی بل چې دی د الوپیتي دی. ټیک شوه. په هومیوپیتي کې که فرض کړه دې مریض زیات کم پین کلر چې دی الوپیتي میډیسن ته زیات استعمال کړي او د هغه د وجې دته مسله جوړه شوې د معده خرابه شوې ګیسټرایټس دته شوی نو د هغې لپاره مونږ پس نمبر کم میډیسن ورکوو. نکسوامیکا زموږ سره یو میډیسن دی هومیوپیتي کې چې دا مونږ دې مریض ته ورکوو. ټیک شوه. که الکوهل انټیک مطلب د مسلسل شرابي او شرابي ته فرض کړه دا مسله شوي نو هغې ته لپاره مونږ څه شی ورکوو ارجنټ امنیټ ورکوو. که فرض کړه د دې وجه دته ایچ پایلوري شوی ایچ پایلوري کوم بیکټیریا ده د بیکټیریا د وجې دته دا مسله جوړه شوي نو د هغې لپاره مونږ ایچ پایلوري یو نوسوډ دی زموږ سره ایچ پایلوري په هومیوپیتي کې چې هغه ورکوو. ورسره ارسینیک البم بیسمیت او لایکوپوډیم دا درې قسمه میډیسن دي چې دا مونږ د مریض ته ورکوو. ارسینیک البم چې کوم دی کوم برنینګ پین چې دته کېږي سوځېده ورسره درد معده سوځېده او په هغې درد راتله په دغه کنډیشن کې مونږ ارسینیک البم ورکوو. بیسمیت کومه دته چې ومیټینګ او نازیه کومه کېږي. صحیح شو. کومه زړه ورته کچه کېږي د هغې لپاره مونږ دته څه ورکوو بیسمیت ورکوو. لایکوپوډیم د دې لپاره ورکوو کومه دته چې کب دا وایي خوراک وکړم معمولي بس اخر ته وپړسېږي بالکل بوج پرې راشي او سړی وایي بالکل پوکاڼۍ رانه جوړه شو نور خوراک نشم کولی د دغې لپاره مونږ څه ورکوو لایکوپوډیم ورکوو. دا شو هومیوپیتي علاج. ورسره الوپیتي کې مونږ دته انټي بایوټیک ورکوو ماکسیلین که فرض کړه ایچ پایلوري هی پازیټیو ماکسیلین او میټرونیډازول دا دوه قسمه انټي بایوټیک دي چې دا مونږ دته ورکوو یا ماکسیلین یا میټرونیډازول. ورسره انټاسیډ هغه چې مطلب کوم هغه میډیسن انټاسیډ هغه میډیسن چې هغه مونږه کم ایسډ چې دي زمونږ په معده کې ټیک شو کم چې ډایجیشن کوي خوراک توړ پوړ کوي د هغې د کمولو دپاره مونږ دا میډیسن دته ورکوو د انټاسیډ. صحیح شو. په هغې کې اومیپرازول دي ایسومیپرازول دي ریبروپرازول دي او پینټوپیرازول دي. دا په دغه کنډیشن کې د مریض ته مونږ ورکوو. ټیک شو. نو دا شو ګیسټرایټس. اوس د ګیسټرایټس علامات د هغې علاج او سره د هغې ډایګنوسس او پریونشن د دې مطلب که یو سړي ته دا مسله وي نو هغه وایي چې لکه زه به پرهیز څه کوم. پرهیز د دې لپاره دا دی چې یو چې څونه پین کیلر میډیسن دي لکه وختي کې ما تاسو ته وویل د دې نه بالکل ترک دا دي ختم کړي دا به نه استعمالوي. وسره دا خوراک پکې خو کم چې نرم خوراک څونه نرم خوراک او سبزیان استعمالولی شي زیات د سبزیانو استعمال د دې لپاره بهتر دی. وسره د دې څونه کولډ ډرینکس چې دي بازاري کومه کولډ ډرینکس چې دي د دې استعمال نه دی کول پکار. وسره چې کوم چای دی چای چې موږ استعمالوو د دې استعمال هم نه دی پکار چې بالکل دا ختم شي. انشاءالله امید دی تاسو ته به ډېره پیدا کېږي. نیکسٹ لیکچر لپاره انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې به ملاقات کیږي. د هغې پورې د خپل صحت ډېر خیال ساتئ. حقوق الله حقوق العباد ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.